بالکل زه دا وخت موجود یم د اسمبلۍ مخې ته یو ځل بیا د بلدیات نمایندګان راغلي دي او د صوبایي اسمبلۍ مخې ته سر په احتجاج دي او بل میر حاجی زبیر علی سے معیار ڈالا بس تاسو اشاره ته ولاړ یو اوس خو اشاره وکړي ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا حکومتي اعلی ذمہدارانو سره ناستم کړي او هغه کې زمونږ برپور خپل خبره خپل وزن زمونږ په تله کې شولې دي دا اټل حقیقت دی چې زمونږ د درناوالي لپاره زمونږ د आवाज اوچتولو لپاره دي همیشه خبره کړي ځکه دی خپلم دا سوچ لري فکر لري چې بلدیات مضبوطي په دې باندې او پوهچ کمی نو زمونږ تاسو د طرف نه هم د کمشنر صاحب شکریا ادا کوم چې کم هلې ځلې پکې وکړي او ناستې وکړه بس زه درخواست وکوم تاسو ورونو ته چې څنګه د مشرانو کمیټمنټ وکړو خدا نه خواسته که چېرته دې کې څه کمې بېشی راغل د جمعې د ورځې به څنګه چې تاسو د 3 ورځې خبرپور تعاون وکړو لږ اتندم دې ډکه راغی انشاءالله جمعې لپاره بیا زموږ د کال انتظار کوئ د جمعې مونځ به بیا هم په دې روډ باندې هم په دې ځای باندې کوو ټیک ده تاسو ډېره ډېره مننه خدای پاک هم په خیر او عافیت سره ورسوي الله تعالی هم سفر اسان کړي بسم الله الرحمن الرحیم ټول د مخکې شکریا ستاسو وخت ماښام دی سیاسي تحریکونه سیاسي چې کوم دغه شان پروګرامونه هم دغه شان په جرګه په مرکه باندې خلک مست شي حکومتي د اپوزیشن دا کار وي چې کردار د اپوزیشن ادا کړي موږ څلور ورځې بیا کافي ستړي وکړئ په چونکې بیا کمشنر پېښور په خپله ډیپټي کمشنر جرګه راولېږله ډي سي پېښور کینټ او موږ کېناستو پای کې به د کمشنر صاحب زموږ مخکې عزیز الله خان مروت وزیر بلدیات سره د هغه په فون باندې خبرې میلاو کړې هغوی دا خبره وکړه چې موږ بخښنه غواړو چې موږ په خپل اسلام آباد کې په خپلو مسلو کې یو خپلو ستونزو کړمو سره صوبایي حکومت هلته کې چې کوم دی نو اړم دی دا مې حقیقت دی دا خبرې وشوې چې کمشنر صاحب خپله یو ډېر جرګمار سړی دی یو پاکې سیمې وزیرستان سره تعلق لري دې ټولو خبرو پوهېږو او مخکې هم زموږ همیشه د کمشنر صاحب چې کله موږ سره کمیټمنټ کړي دي زموږ ګنډاپور صاحب سره هم کېنولي په درې ورځو کې دنده هغه دا خبره وکړه چې تاسو به زموږ بېلا صاحب سره کېنوم بالکل تاسو ته چې څنګه پته ده چې د څلورو ورځو نه کومه جاري درنه وه هغه درنه تقریبا ختمه شوه دا وخت ما سره حمایت الله معیار صاحب موجود دی سره خبرې کوو ناظم صاحب بیا یې درته څه وویلي بالکل امنګه عوامو د خلکو د حقوقو لپاره د مقامي حکومتونو د مؤثر او فعال کېدو لپاره وتی او هغه کمشنر صاحب په خپل وی چې په درې ورځې کې بدن ملاقات د وزیر اعلی صاحب سره منسټر لوکل ګورنمنت نور عہدیدارانو سره او دا مسلې چې کوم د لوکل ګورنمنت دی نو دا بالکل حل نشو نو زموږ د جمعې د ورځې نه زموږ بیا احتجاج حاجي بالکل وایي چې پېښور کمشنر موږ سره وعده وکړه چې جمعرات پورې به مسلې حل وي او که حل نه شوې جمعې په ورځ به یو ځل بیا موږ راوځو او درنه به کوو